ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې خلک اکثر دا خبره هم ډېره زیاته کوي چې لکه الوپیتھک دوايي خلک خوري او بیا چېرته کې ټیک نه شي یا د هغوی نو لاړ شي نو لکه هیموپیتھک ډاکټر له ورشي نو پړه کېدی چې که فرض کړو اوس هیموپیتھک دوايي ته ډېره زیاته هم خوري خو چونکې الوپیتھک دې خوړلې ده نو الټه به د باندې دا یو اثر وکړي او دا دوايي به بیا کار نه کوي نو داسې قسمه خلکو رومرز دي دې کې څه حقیقت شته نو موږ خو داسې کوو چې هومیوپیتھک او الوپیتھک دواړه هم یو سړی اوس فرض کړه یو ټریټمنټ زما جاري دی فار ایگزامپل د انفرټیلیټي جاري دی هومیوپیتھک ټریټمنټ جاري دی اوس فرض کړه دا سړی یا د زنانه یا یخنۍ وواله یا وله تبه راله نو دا ورسره خپل ټریټمنټ اخیستی شي کدی کې څه نه نقصان نه خپل ټریټمنټ اخیستی شي ورسره نشته ورسره ډاکټر صاحب د نقصان خبره مو وکړه سایډ افیکټ لکه دوايانو خلک وایي چې سایډ افیکټ دي که نه لکه اکثر مرض د ښه کېدو په ځای باندې نور نقصان طرف ته لاړ شي نو په هومیوپیتھک کې د دې طریقه علاج کې لکه د دې چانس ډېر زیات کم دي یا نشته یا شته د الوپیتھک په نسبت خو دا د نشو برابر دي ښه بالکل دې کې دا چانس ډېر کم دی ډېر کېږي خو ډېر کم کېږي ډېر زیات کم کېږي بیا میډیسن دي کله ناکله وکړي خو لکه دوم بالکل الوپیتھک په شان نه کوي ډېر کم کېږي ډېر کم کېږي ښه